نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورة الکوثر وظیفه ده. تاسو د سورة الکوثر دا وظیفه وکئ او په غوښه باندې وکئ. غوښه که ستاسو خپله قرباني وي، که چا تاسو کره غوښه راوړې وي، نو دغه غوښه باندې تاسو د سورة الکوثر دا وظیفه وکړله، په خپله باندې وخورئ یا بل چا کره ولګئ. لومبۍ پیدا به دا وي چې الله پاک به تاسو مالامال کړي، رزق او دولت به الله پاک تاسو له درکړي، بې انتها به درکړي تاسو له. الله پاک به دومره پرسکونه زندګي ستا په ژوند کې راولي ته به حیرانه شي. سکون هی سکون، هر طرف ته به سکون وي. ورپسې بله فایده دا شوله چې ستا څومره دشمنان دی، الله پاک به دغه دشمنان تمام تر تمام دا به ختم کړي. دغرنګې څومره حاسدین دي تا سره چا نه لګي، ستا کپړو ته خفه کېږي، ستا پیزار ته خفه کېږي، ستا کور ته خفه کېږي، دا غواړي چې نقصان در ورسوي، خو د دې وظیفې په برکت باندې به هغه ته نقصان در رسولی نه شي، الله پاک به ختمی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته د کمال او ډیره زیاته د عزت واله ده. یاد ساتئ محترم، په دنیا کې خلک دوه څیزونه غواړي، یو مال او دولت او رزق غواړي، او بل دا چې هر ځای کې د انسان عزت وي، دشمنان یې نه وي، حاسدین یې نه وي، انسان بس دغه غواړي. او دا محترم اصل ژوند هم دغه دی چې ستا دشمنان نه وي، ته پرسکونه زندګي تېره کوي. او چې کله د انسان دشمنان وي، کله ورسره حاسدین وي، نو دغه کسان به تا ژوند ته پرېږدي نه. کله تاسو محترمو د غټ اختر چې کومه غوښه ده، په دې غوښه باندې ګوشت، په دې باندې د سورة الکوثر وظیفه وکړئ. الله پاک به تاسو له رزق درکړي محترمو بې انتها. دومره رزق به الله پاک درکړي چې حیرانېږئ به ورته، دومره دولت به الله پاک درکړي چې تاسو به ورته حیرانېږئ. ورسره بله خبره ده چې ستا کوم دشمنان دي، څومره حاسدین دي، تا پریشانه کوي، ستا کامیابۍ ته خفه کېږي، دغه کسان به الله پاک لر کوي، دا کسان به الله پاک پوره کوي ستا د خوا نه چې دا د ټینشن نه پیدا کوي. کوشش وکړئ محترمه هم نن دا وظیفه دا شروع کړئ. 3 ورځې وظیفه ده، نن هم وکئ، سبا هم وکئ، بل سبا هم وکئ. یاد ساتئ محترمو چې په سورة الکوثر کې الله پاک 3 خبرې کړي دي. لومبیا پکې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم شان ذکر کړی، انا اعطیناک الکوثر، شان ذکر کړی دی. او یاد ساته چې عبادت دا 3 قسمه دی، یو ته ویل کېږي زبانی، یو ته ویل کېږي مالی، بل ته ویل کېږي بدني. په دې کې یو قسم له 3 واړه دا شاملېږي. نو انا اعطیناک الکوثر محبوبه، موږ تعالی حوض کوثر درکړی دی. نو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د تسلی ده، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله پاک وایي تعالی مونږ حوض کوثر درکړی. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام شان دا بیانوي. او دویمه خبره محترمو دا ده، وصلی لربک، خپل رب دپاره مونځ کوه. نو مونځ دا قولي م شو، مطلب زباني م شو، او ورسره فعلي م شو. مونځ هم کوه. نو مونځ کول دي که نه، فعل دی، ورب دی، کار کول دي، او ورسره ویل هم پکې دي، قولي م شو. ونهر او قرباني کوه. نو قرباني دلته کې فعل هم شو، ورسره ونهر پیسې ولګوه، څاروی والا، بیا قرباني هم کړه، پرې څوک قرباني نه کوي. نو فصلی لربک ونهر، خپل رب دپاره مونځ کوه او قرباني کوه. چې کله موږ مونځ وکړو او کله موږ قرباني وکړو، نو بیا الله پاک څه وایي، ان شانئک هو الابتر. نبی کریم علیه صلات وسلام ته وایي چې بېشکه ستا دشمنان دا به نامراده وي، ستا دشمنان دا به خواري، دا به ذلیله وي، ستا دشمنان دا به تباه و برباد وي.
نو که تاسو محترمو دا وظیفه په غوښه باندې وکړله نو هم ستاسو دشمنان به الله پاک ختم کړي د ځمکې نه به میټاو کړي یا د ستا د خوا نه به لاړ شي چې تا ته تکلیفونه تا ته مصیبتونه تا ته ټینشن دا پیدا کوي نو محترمو ډېره زیاته بهترینه او اعلی وظیفه ده تاسو به څه وکئ د قربانۍ غوښه به راوالئ د قربانۍ غوښه چا که لږې یا چا که ډېرې خو لږې شانتې راوالئ چې څونه تاسو د یو ټایم پخولی شئ تاسو راواغېستله تاسو په هغې باندې 14 پیرې درود ابراهیم ووایئ کوم چې د مانځه درود شریف دی ومې ویلې 14 پیرې بیا به د هغې نه بعد 140 پیرې به تاسو په هغې باندې سورة الکوثر ووایئ انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر په دې ترتیب سره په قلار په آرام په اطمینان سره تاسو به سورة الکوثر تلاوت کوئ 140 پیرې مطلب 41 پیرې بیا به د هغې نه بعد تاسو 14 پیرې درود ابراهیم به ووایئ او په دقې غوښه باندې به دم کوئ نو که دغه غوښه په خپله خورئ او که دغه غوښه بل چا کره لګئ نو انشاءالله العزیز فایدې دا محترمو دا به ډېرې زیاتې فایدې وي نو غوښه بس هم تاسو خورئ بس دغه وظیفه به سر کوئ دغه وظیفه به تاسو وکئ 140 پیرې انشاءالله العزیز به تماشا کوئ چې الله پاک ستاسو حالات الله پاک ستاسو تقدیر څنګه بدلوي محترمو ډېره زیاته ناشنا ډېره عجیبه وظیفه ده په خپله بې عمل وکئ مسلمان هغې ته ویله کېږي چې ځان لپاره خوښوئ هغه بل چا لپاره خوښوئ ما دا وظیفه وکتله ما تاسو ته ویلې تاسو وکتله مخکې خلکو سره شیر کړئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به وکړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته